حدیث مبارک کې راځي وی چې ملا په مانځ کې سیده نشي کنا دې مونځ ته الله د سره اډو ګوري نه نو کوئ ځان له نو په جومات کې لګیا اوسن الله ورته نه ګوري لکه مونږ چې سمع الله لمن حمده وایو ملا نیغه کړي نه یو په رکوع کته ورشو نو ملا نیغه نشي رکوع له چې کته شو ملا لاس نیغه شوي نه یو بیا سمع الله لمن حمده وی په کوم مونځ کې چې ملا څوک نه نیغي الله دې مونځ ته اډو ګوري نه نو د رحمت په نظر ورته اډو ګوري نه نو ته دا مونځ چا لکې دا ته الله لکې او الله دې مونځ ته نه ګوري نو دا مونځ دی چې جماعت ته سړی راشي او ځان دومره ستړی کړي نو ښکلې سجدې لګوئ ښکلې سجدې لګوئ اوږدې اوږدې سجدې لګوئ ښکلی قیام رکوع سجده دا ډیر په اطمینان کوئ ډیر په اطمینان یې کوئ مونږ ته دا پتم نشته دی نه چې تکبیر تحریمه کوو الله اکبر وایو نو لاسونه چې اوچتو نو ړومبی به لاس اوچتو کړومبی به الله اکبر وایو دا پته راته نشته نه مانځه ته ودرېږو که نه الله اکبر نو ړومبی به لاس اوچتو کړومبی به الله اکبر وایو څه چل به کوو بعضې علما وایي لاس او الله اکبر یو ځای اوچت کړئ الله نو لاس او الله اکبر یو ځای ووایه او صاحب د هدایې وایي نه ړومبی داسې لاسونه اوچت کا او بیا وروستو الله اکبر ووایه ډېره ښکلې نکته یې ویلې ده وایي ځکه چې ته لاسونه اوچت کې نو دې کې دې د غیر الله نه لویي نه پې کړله چې د الله نه علاوه هېڅوک هم لوی نه منم نو بیا وایي الله اکبر صرف یو الله لوی منمه ته یو دوه پیرې داسې نیت وتړه د مانځه ته چې ته د مونځ په خوند پوه شې چې لاس اوچتی داسې دې کړه وایي د الله نه علاوه مې د ټولو خلقو نه لویي نه پې کړله نه منمه بل لوی بیا وایي الله اکبر نو الله له مې لویي ثابته کړله د غیر الله نه مې نه پې کړله او الله له مې ثابته کړله ته بیا مونځ شروع کړه چې دی په خود پرېوځي نا براشي امام به ولاړي نیم به ټیټ شوی الله اکبر دا مونځ نه دی شوی ګورې علماو نه تپوس وکړئ ښه تکبیر تحریمه دپاره قیام ضروري دی چا چې الله اکبر وی او دی ولاړ نو دا مونځ نه دی شي نو د هغې وره کې به را روانې چې امام رکوع له تلې دا وره نه ټیټ شي وی الله اکبر نو د قیام چې دی دا دې دپاره د تکبیر تحریمه دپاره قیام شرط دی شرط